څنګه چې حضرت بلال په مکه مکرمه کې سختۍ تیرې کړې دي، قسم دې دقسې بی بی سمیه تیرې کړې دي. دا د حضرت یاسر بی بی وا او د حضرت عمار رضی الله عنه مور ده. او ابو جهل په څنګه چې به بلال برولي و امیه او په ګرمو شګو به سملو او بیا به ولا پسینه ګرمې تیږې خودې او ورته به د خپل ایمان او عقیده دې پرېږده او بلال باغې کوم چغې والې الله احد الله احد الله احد، چې الله یکتا دی، الله شریک نه لري. دا چغې به بلال والې. حضرت خباب رضی الله عنه هغه یو ځل حضرت عمر تپوس وکړه، وی خباب تا خو اسلام له ډېرې سختۍ برداشت کړې دي، یو قصه خو راته وکړه. مکه کې دی غریب به ډېر والې کېده. وی عمر ما نه تپوس امیرالمؤمنین مه کوه، زما د املا نه تپوس وکړه. نو چې لمن یې وله اوچته کړه ویې کتل، نا ورته وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی خبابه وی داسې ملا خو ما د چا د ده لیدلې، ستا په شا کې په ملا کې خو دوه ګوتې ځای بې داغه نشته. امیرالمؤمنین زه به یې بوتلم، سکاره به یې سره کړل، زه به یې پې سملولم، بېهوشه به شم. نو چې زما د وجود نه به په سکرو هغه اوبه ورلې او وینه به ورله، د سکرو تپش او تو اور به یې مړ کړ. دقسې تکلیف بی بی سمیه هم تېر کړی دین لا. د دین رسولو کې یوازې د سړو نه د ښځو کارنامې شته، نقشونه پکې د ښځو شته. ابو جهل رونیوله او یې سمیه پرېږدم دی نه، د ایمان به دې پرېږدې. هغې وایي د ایمان د پرېښودو نه دی، زه به د سره خو تېره شم او ایمان چې ته پرېږدمه. او مقه د عربۍ چغه به هغې موانه چې الله احد الله احد. غریبه ده، کمزورې ده، خاوند یې وله شهید که چې حضرت یاسر دی. او بی بی سمیه سره څه چل وکړه، قسم په خدای که تاریخ د هغې بیان کولی شي. ویې دروله، یوې خپې پورې مله پړې وتړه، بلې خپې پورې مله پړې وتړه او دوه اوښانې راوستل، یو پړي سر یو اوښ پورې وتړه او د بل پړي سر په بل اوښ پورې وتړه. او د ابو جهل اوښانو والا ته ویې زه به اشاره در کوم ځای به. نو چې اشاره یې ورکړم یو اوښ داسې روان شو، بل داسې، د دې غریب د خپې راښکې شو. اوښ خو طاقتور دی. نو دا په جاړه شوه، ویې ژړل. نو ابو جهل ورته وایي ما خو درته ووې چې ټینګېدی نه شي دې سختۍ ته، پرېږدم دې چېته تا به داسې په دې منځ شلوم، نیمه به داسې ځې و نیمه به داسې ځې، خو مهرباني وکړه دا سخته سزا ده، ټینګېدی نه شي. دا خپل عقیده دې پرېږده، د مور پلار زړه عقیده دې راټینګه که، دا چې محمد درته څه وایي صلی الله علیه وسلم دا پرېږده. او ورته وایي ما خو په دې نه دي ژړلی چې په ما درد راغی او زه خوږ شومه. وایي په څه دې وژړل؟ وایي ژړا په دې رانه چې ډېره زیاته ټپه یم، بوډی یم او ډېره کمزور یم او اوس به مې په دې منځ وشلوی نو سا به رانه وځي. ژاړم په دې چې افسوس چې زما په وجود کې دومره ساګانې وې لکه زما په وجود چې ویښته څومره دي او هر یو سا مې د دغه اسلام او دین او قرآن او پیغمبر مبارک د تعلیماتو نه دقسې قربان کړې لکه چې دا اوس یې قربان و. ښځو قربانۍ ورکړې، یوازې د سړو قربانۍ نه دي، صحابه او سړو هم قربانۍ ورکړې دي او صحابه او ښځو هم قربانۍ ورکړې دي. او اقا ابو جهل غریب سره وکړل چې په منځ یې دوه ځایه کړه او نور هم یو ناجایز حرکت ورسره وکړه. خو بی بی سمیه ځان ټوکړې ټوکړې که خو د رسول الله مبارک راوړلی شوي دین قبول که و هغه یې پرېنښود. بی بی زنیره دا د غریبه وه، کمزورې وه او ډېره زیاته بوډۍ وه او دا ابو جهل په کور کې پاتې کېده. د ابو جهل وینځه وه خو الله یې زړه ته د ایمان رڼا ورښکته کړه، مسلمانه شو. او د ابو جهل کور ته ګوره او مسلمانې ته ګوره، خو د پیغمبر دشمن و. هغه به راګیره کړه او دا به یې وواله زما کور کې اوسېږي، زما ډوډۍ خورې، زما جامې چې، او دین دې زما نه دی. ستا دین خو بس نه دی که ده، نو دین خو ما پېژندلی دی. ایمان چې یو ځل زړونو زړه ته کوشي
که سړی دی او که ښځه دی اب وځي نه. دو قسمه رنګ دی، یو هغه رنګ دی چې د دیوال له دې بره ورکه، دا کمزورې رنګ دی، دې باندې چې لږ غوندې چاکو کېدی نو دا ترې راودانګي، او که چاکو باندې وګرې نو نامونشان یې ختم شي. یو هغه رنګ دی چې د دې جامې رنګ دی، دا د دې جامې په دې جز کې دننه ورننوتی دی، دا رنګ د دې جامې نه ګراوه دا به ترې نه وځي. چاکو راواله وګراوه چې تر څو ټوکله به ټوکلې شي خو رنګ به ختم نه شي. د صحابو په زړه کې او په وجود کې داسې رنګ نو لکه دیوال والا، دا رنګ نو، دا ختمېدو معنا دی. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشة القلوب، دا هغې رنګ د ایمان د هغې په رګ او په غوښې یو ټوکړه او د زړه په یو ټک کې درنه ورننوتی و. هغوی ټوکړې شي خو ایمان ته ونوته. زمونږ د ایمانونه خدای خوشحاله کا، دا کمزوري دي، خفه کېږئ مه، ډېر کمزور دي. دا نن تاسو پرون چې کومه حادثه ولیده دا د کمزور ایمان نښه ده. تاسو پرون لیدله چغې خو موږ ټول وی الله اکبر بانګ، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، ورپسې وایي اشهد ان لا اله الا الله، بیا ورپسې څه وایو واشهد ان محمدا رسول الله، ټول وایو که نه وایو؟ اقامت کې م وایو، او د رسول الله مبارک نوم چې راشي ټول پې درود شریف هم وایو، او ړم کې م وایو چې زمونږ د پیغمبر سره مینه ده، او هر سړی دا دعوه کوي چې زما سر به کټ کړي خو د پیغمبر مینه به زما زړه نه څوک نه باسي. داسې ده که نه ده؟ د بیبي زنیرې دقه ایمان و. ابو جهل به سپېړه ورکړه نو دا غریبه په ځمکه راغورځېده، نو لته به یې ورکړه څو سانټۍ به یې پرې واړولې، نو په چوکو به یې وواله نو زخمي به شوه غریبه، بوډۍ ده، توره ده د رنګ نه، کمزورې ده غریبه، څوک یې نشته نه بچي شته نه رور شته او نه بل څوک شته چې وله علاج وکړي. نو دې غریبې به د خپلې کمیس ته او د خپل صادر نه ټوکړه را پرې کړه، خپل زخم به یې پرې وتړه، نو یو ځل یې وله درز ورکړه نو په ځمکه راوغورځېده، نو لاس یې مات شو. نو څوک یې بوځي؟ خو دشمن کره ده، خو دشمن یې وله لاس مات کړی دی، نو څه به کوي ورسره؟ نو چې لاس یې مات شو دشمن کره ده، نو غریبې لوپټې نه ټوکړه وشلوله، هغه لاس یې پرې ځان له وتړ، دړ به یې څونه کړ، تکلیف به څونه. نو یو ځل یې لرګي اوچت که او د سر لی وله راوبرو، نو چې راویې برو نو غریب یې دومره سخته واله چې نظر یې ورسره لاړ، ړنده شو. نو زه غریب یې چغې کړه سپېره څه مې درته ویلي دي، مړه دې کړم نظر مې ختم شو، څه راته نه ښکاري. نو ورته څه وایي؟ وایي ځکه نه چې راته کوم خدای ته چغې وایي چې یو دی چې د نظر دله جوړ کړي که زما وروڼو که یو انسان د چا په کور کې وي ډوډۍ ورته نه میلاویږي خو د لوږې به مړ شي، یو انسان چې د دشمن په کور کې وړون شي دا غریب او زنانه هم وي دا به څه کوي؟ دا به اودسماتي له څوک بولي، دې له به ډوډۍ څوک لاس کې ورکوي، خولې له به له څوک وروړي، دا غریبه به خپل حجاب او پرده څنګه تړي؟ اوهو په سترګو ړنده شوه او پیغور یې ورکړه چې خدای ته دې ووایه، نو غریبه تپ تپي باندې کوټې ته لاړه، د دشمن کوټې ته، بل ځای نشته، نو هلته یې رب ذوالجلال ته لاس اوچت کړ. زمونږ د فریاد ځای بیا کم ځای دی؟ الله. چې دا کمزوري او ظالم پې ظلم کوي نو دې کوټې ته ننوځي. زم شکر دی الله چې ته چې تکلیف راشي غم راشي نو چې چغه خو درته وکړه، نو چې کوټې ته ننوته نو الله ته یې لاس اوچت کړه، یا الله ستا په مینه کې زه اووالی شم خو ګوره الله تا ته مې فریاد نه دی کړی، مې زه بس د دنیا ژوند دې تېرېږي وه، ستا په مینه کې زه زخمي شم
ما تا ته الله فریاد نه دی کړی، ستا مینه کې مې لاس مات شو، ټوټه مې ته وکړه، خو ما تا ته الله فریاد نه دی کړی الله چې ته پسې خوشحاله یې زه خوشحاله. خو نن ستا په مینه کې زما نظر ړنده شو، نو الله بیا هم تا ته فریاد نه کوم چې ته پې خوشحاله یې زه خوشحاله یم، خو په یو څیز نشم ټینګېدی، مالی ستا د نوم پیغور راکه، یا خدای ته دې ووایه چې دلی جوړه کړي، نو الله ستا د نوم پیغور نشم زغملی. دوه کاره دي، یا خو مې مړه که او یا دا نظر را واپس که، دا پیغور راته ډېر ګران دی، ظالم راته پیغورونه را کوي، نو الله ورته نظر واپس که. نو چې بار راووته نو ابوجهل ورته بیا وایي ووایه که نه هغه خدای ته دی، چې دا چغې ورته وایي چې دا نظر دله واپس کړي که نه، وی واپس یې که ورته مې ووایې، وی دا څو ګوتې دي، وی یوه، دا څو دي دوه، دا څو دي دا درې، او تا هغه شیطان ابوجهل زمارونو کمې قربانۍ چې د دین دپاره حضرت بلال ورکړي دي، حضرت یاسر ورکړي دي، حضرت خباب ورکړي دي رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دقسې قربانۍ د دې نه کمې زیاتې بیبي سمیې او بیبي زنیرې هم ورکړي دي. او کم دین چې موږ ته عبدالله ابن مسعود را رسولی دی او حضرت ابو هریره رضی الله عنه را رسولی دی، دقسې دا دین موږ ته حضرت عایشې صدیقې هم را رسولی دی، حضرت ام سلمې هم را رسولی دی، حضرت ام سلیم هم را رسولی دی. د بیبیانو خو ډېر لوی خدمت دی. نو تاسو مهرباني کوئ د خپلو جینکو باندې قرآن زده کړئ، مدرسې ته ولېږئ، او چې څنګه د زوی قرآن زده کړئ ورته خوشحاله او خیراتونه پې کوئ، دقسې چې د لور قرآن زده کړي پې خوشحاله شي او خیرات پې وکړه، الله به خوشحاله شي. او د خانجي په زړه کې د قرآن مینه ده، ګنې دا خو کمزور عجز سړی دی. یو سړی په لاس لګي پردې خدمت کوي او دیاړي کوي، نو هغه سره غریب سره سي، لیکن دا د په زړه کې د الله مینه ده، د قرآن مینه ده، او د بچو یې قرآن زده کړی په هغې خوشحاله دی. نو چې دی د الله په قرآن او د خپلو بچو په قرآن خوشحالي کوي، نو په دې به الله خوشحالېږي، په دې بدل بدله خدای په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې به هم ورکوي. اصل خوشحالي خو دا ده. موږ خلکو جنکۍ پرېښې دي، زنانه مو پرېښې دي، بدوی پېښه او د کور کار یې پېښه او قصې پسې یې پېښه، او په لږو خبرو مو تکوته کې نیولي او درز او درود هم د ښځو جوړ کړي وهو یې. دا ظلم دی، ظلم به ښځو سره قطعا نه کوئ. دین ورته وښایئ، قرآن ورته وښایئ، شریعت ورته وښایئ، د خاوند حقونه ورته وښایئ چې سبا واده شي د خاوند سره به څنګه ژوند تېروئ، د بچو حقونه ورته وښایئ چې بچو سره به څه کوئ. الحمدلله زموږ ملک په دې سلسله کې ډېر مزیدار دی، خو خدای دې د نظره نه کړي. ځکه ما یو هفته نیمه مخکې تللی وم د ازبکستان ته، نو هلته ما د ښځو حال ولیده، ډېر بد حال دی د ښځو، ډېر بد. سرتور سر، سرتور سټ، سرتور مخ، کولاو لاسونه، دا خو لا جمع و. ما دا ملګرو یې خره چې جمع کې رالي چې وړي کې نه یې راغلی، مې ولې ډېره خرابه جامه را دی خلکو، وړي کې بیا د دوی دا پتلون نه، اوس خو پتلون کې جنکۍ ګرځېدی، بیا به په جانګو کې او په نیکرو کې ګرځي، اوس خو یخني کېږي. په وړي کې بیا کوټ نه، بیا یا بنینې او یا په دې سینې او ټوټه تړلي، بس په هغې کې ګرځي. بس دا ښځې او کار هر سار وختي هره ښځه د کور نه وځي او کار کوي. دا نه چې ګنې خاوند به وله راوړي، خاوند به وله را پیدا کوي، نه، سار وختي به ناشته کوي او کور ته به جرنده وایي. که کم بوډا او بوډۍ وي به پاتې ګنې کور ته به جرنده وایي. سړي به هم ځي ډیوټی له او ښځې به هم ځي ډیوټی له. قسم په خدای دا سړکونو کې به ښځې ولیدې چې جاروګانې یې والې او صفایي یې کول. قسم په خدای په هوټلو کې به ښځې ولیدلې چې لګیا وي او خلکو ته یې روټیګانې کېښودلې. قسم په خدای په سبزي منډۍ کې او د فروټو پنډۍ کې مې ښځې او جینکۍ ولیدې چې هغې به ټیپر او صابون او میوې خرڅولې.
ټول اوس ښځې لګیا دي سبزي منډو کې هم لګیا دي یو بوډای نه مې تپوس وکړ ترجمان را سره و مې ته مسلمان یې ترجمان وایي چې دی وایي چې مسلمان یې وی او زه مسلمان یم داسې په فخر یې وي مې ته تپوس وکړه کلمه ووایه نه ترجمان زما ورته په ازبکۍ کې وی دی وایي چې ترجمه ووایه کلمه ووایه نو کلمه وی او غلطه وی مې ورته وایه چې مونځ کې نه ترجمان ورته وایي دا سړی وایي چې مونځ کې نه ښځه ورته وایي چې درته وایي چې مونځ څه ته وایي روژه نیسې نو هغه ورته وایي چې دا مولوي صاحب وایي چې روژه نیسې نو هغه ورته وایي چې روژه څه ته وایي څه شی دی مې رښتیا وایي تپوس وکړه مونځ وایي دا مې لومبې ستا نه واورېد مونځ صلات نه پېژنم څه ته وایي روژه څه ته وایي هېڅ پته نشته یو بوډا سړی په یو جومات کې یو مسجد میر عرب ورته وایي لوی جومات دی ما پکې د قرآن شریف تلاوت هم ما په ټولو اوور ورځو کې په ازبکستان کې صرف 3 کسان د ګیرو والا ولیدل چې هغه هم د 80 نه د هغوی عمرونه زیات بس هم غریبانان په پتلونونو کې هم سرتور سر بوډاګانو د هغې ګیرې مې ولیدې نور مې ګیرې والا ونه لید قسم په خدای امام هم ګیر خریلی نایب امام هم ګیر خریلی امام هم پتلون کې او په دغه کې څه ورته وایي دا بنین کې کوټ کې او شرټ او مقتدیانه بس چې مانځله به امام راغی یو چوغه و هغه به یې واچول او پټکې به یې په سر کړه او چې مونځ بیا وکړه پټکې به یې هلته المارۍ کې کېښود چوغه به یې لرې کړه بیا به پته نه لګی چې امام پکې کوم دی مقتدي پکې کوم دی دا بوډا نه مې تپوس وکړه مې ته مسلمان یو بوډا له پارسي ورتله نور له نه ورتله خو موږ سره ترجمانو وی یو نا بوډا ما ته وی تاسو سره قرآن شریف شته ما ورته وی او وی دا د جومات کې هم پراته دي جومات کې یو څو قرآن شریفونه پراته خو هغه قرآن شریفونه چې هغې سره ترجمه په پارسی کې مې نه دا خو را سره نشته نو بیا راته هغه وی چې کله د روس انقلاب راغی زه ماشوم وم د کوټې نو عالمان یې ټول مړه کړل نو ګیرو والا یې ټول مړه کړل نو د عیسایانو مشران یې مړه کړل د یهودیانو مشران یې مړه کړل او نر باغ چې ګیره یې خریله او په کورونو کې او په جوماتونو کې وګرځېدل او قرآن شریفونه یې راغونډ کړل او په جوماتونو کې و د تیلي ووال د دین کتابونه د شریعت د تیلي وال ختم یې کړل او اعلان یې وکړه چې د چا په کور کې قرآن شریف خو څه کوي د قرآن شریف پاڼه هم پیدا شوه سزای موت په کورونو به چاپې والې نو چې چا سره به قرآن شریف و یا سپاره نو دا نه چې جج له دې بوزم او ګواه په هغه ځای به یې شوټ کاو بیا اعلان وکړه وی که چا سره 2 ګوتې د عربی کاغذ هم پیدا شو سزای موت داسې جرم شراب عام مدرسې ختم ملا ختم شو ملا چې ختم شي دین ختمیږي مدرسه ختم شو مدرسه چې ختم شو دین ختمیږي وی چې کله د روس انقلاب ختم شو دا خدای ختم کړل او لاړل دا ختم شو لاړل نو زما بوډا پلارو اجم دیو وی ما ته چې بچې لاړ شو مال چې د قرآن شریف را پیدا کړ نو موږ ولا قرآن شریف را پیدا کړ هم چې د څه کسان د بار ملک ناغلي نو موږ هغې نه قرآن شریف را واخېسته نو زما پلار ولمبل نو قرآن شریف یې را واخېست او سترګو پورې ونیوه او جړل به او وی بچې او یا کاله پس به د خدای قرآن په دې سترګو ولیدل زما وروڼو موږ خو خوش قسمته یو زمونږ خو کور د قرآن شریفونو ډک دی الحمدلله زمونږ جوماتونه خو د قرآن شریفونو ډک دی الحمدلله زمونږ د سړو سینې د قرآن شریفونو نه ډکې دي او زمونږ د جینکو سینې د قرآن شریفونو ډکې دي الحمدلله ورونو دا شیبه باقي ساتل غواړي ګورئ دا به داسې نه پرېږدو ښه نو په خپله به هم قرآن زده کوو او په خپلو لوڼو او په خپلو خویندو او په میندو به هم قرآن
زده کوو به انشاءالله که نه. دا خو دلته درته اوس د خانجي په کور کې ماشومانو قرآن زده که دلته هم ترې زده کولی شي. او تاسو سره حلیم آباد نږدې دی، د حافظ صاحب دا برکاتهم مدرسه ده، د خپلې جنکۍ بوځئ پکې داخله کړئ چې دین زده کړي، قرآن زده کړي، چې کور هم په قرآن آباد شي او په تلاوت آباد شي. سړی خو تلاوت نه شي کولی، او سار غریبانان لاړ چې ماښام را پیدا شي هغې قرآن ته کوم دی اوزګار دی، او جنکۍ د کور کار نه اوزګار شي نو تلاوت کولی شي. نو په دې خپلو لوڼو، په دې خپلو خویندو، په دې خپلو میندو مهرباني وکړئ قرآن زده کړئ. ښه کوئ به که خیر انشاءالله. بل دا زنانه اکثر قرآن شریف غلطي تلاوت سب نشي کولی، نو مدرسې ته د قاري صاحب دی ولېږئ چې تجوید زده کړي، او بل علم وکړئ د زنانو، عالمان یې کې دین به وپېژني، د خاوند حق، د بچو حق، د ګاونډي حق، د خلخواخې حق، دا به وپېژني. نو دا څو خبرې مې ستاسو په خدمت کې عرض کړې، او وخت د مانځه م نږدې دی، او حافظ صاحب محترم به راشي، که نور څه ترتیبات یې د هغې بیان به وکړو. الله دې تاسو خوشحاله کړي، او زموږ دا ګلاجان صاحب خانجي صاحب په ژوند کې عمر کې د کور والا محترمې او د د زامنو نورو د سره ستاسو د الله د دنیا او د آخر خیر او برکتونه نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.